الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما قابل قدر ډیرو غیرتمند مسلمانانو حاضرینو سامعینو د رمضان مبارک د لومبۍ عشرې په ختمېدو د آخري د شمار یو څو غنټې زموږ سرې دي. کم چې د رحمت عشره ده الله رب العزت زموږ استاد په دې عشره کې رحمتنا د الله رب العزت هغه نصیب کی او د الله رب العزت د هر قسم قهر او د غضب نه دی الله مونږ ټول مسلمانان محفوظ ساتي. ورپسې عشره هغه د مغفرت ته پای کې د الله رب العزت د طرفنا د مغفرت اعلان دی. اسه هو احادیث مبارکو کې فرمای
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منقول دی فرمائی کہ اللہ رب العزت درو جماعت پا وقت کی یو روایت کی 1 لاکھ و بل روایت کے 10 لکھ کسان اللہ رب العزت دا جہنم نہ آزادی مسلمانان محترم اور پسی عشرہ آغا دا مغفرت تا اللہ رب العزت بکی زمین مغفرت نصیب کی او کم کمی کوتا ہے او کم غفلت رانا بدی عشرہ کی وشو دا لس روز دشمار روز ویلال تیری شوی او دستر کو پارب کی تیری شوی اب روز ملنبی روجنی ولیوا نن دادی لس روز برابر شو دخ کرن کی دا زندگیم پمند روانا دا منگتاس پدیر باقی روجو کی انتہائی دا نیکو اعمالو دا عباداتو دا ذکر اسکارو دا دعاگانو دا استغفار خصوصاً اہتمام کو پدی کا دیر استغفار ہوا پدی کا دیر دعاگانی کو دیر تلاوت پا کیوں کو ذکر اسکار پا کیوں کو تحجد اہتمام پا کی دیر کو اللہ جب مگتا سٹولو تا دا نیکو اعمال توفیق را نصیب کی محترمو اللہ رب العزت پر رمضان کی پر مسلمان باندے 2 قسم اعمال دا لازم کری دی یو عمل آغا دا روز عمل لے چاہی دا روجوی دویم عمل آغا دشپے عمل دی چاہی دا ویلی کی گی قیام اللیل یا تراویح و تویلی کی گی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوگد حدیث کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا روایت منقول نے فرمائی اللہ رب دا اللہ حبیب فرمائل جعل اللہ صیامہ فریضۃ کہ اللہ رب العزت پتا زبان دی روجی فرض کری دی وقیام اللیل ہی تطوعا او تراویح تاسو باندی نفل گردولی دی محترم دروجی جس کے میں مسائل مختصر گندگیا خمخ کے ذکر شوی دی سوک پر روجہ نیسی سوک پر ننیسی کم عذر قابل قبول دی کم قابل قبول ندی پا کم باندر روجہ ماتی گی پا کم عمل باندر روجہ نماتی گی پا کم عمل باندی صرف قضا دا کم عمل دا سدی چی باغی باندی قضا ہم دا و کفار پہ ہم دا محترم دی تذکرہ حد پورشے ہوا کنن انشاءاللہ العزیز دا دی 2 عملوں کی دا 2 نمبر عمل دا دی بمونگو مختصر غندگی وضاحت کو چی قیام اللیل محدثین دا حدیث پر انا کی دا تراویح ہوتے ہوئی فرمائی دا دین مراد تراویح تھی لنبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رمضان مبارک پڑھن بے شپا باندی صحابہ کرام راٹول کرو او اغوی تے 6 رکعت تراویح
وکړي. په دویم ورځ د شپې بیا ماوستن مازن بعد 20 رکعات تراویح بیا وته وکړي. په دریم ورځ بیا صحابه کرامو ته 20 رکعات تراویح وکړي. په څلورم ورځ صحابه کرام موجود دي مسجد نبوي کې په انتظار د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم با او تراشم ته تراویح راکی. تراویح پڑھاو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتشریف راوڑی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ته تشریف را نه وړو. صحابه کرام د پېشمنی پورې په انتظار ناستو. مونږ خو لس منټ نه شوي ساره دي غړې غړې د ګورو او ګدام وایو چې مولوی صاحب نن تراویح لګي وګدې شوې ښا قاری صاحب دوه اجر شانتي لنډې کوي پرون نه بګنن ټیم زیات واغست. صحابه کرام د پېشمنی پورې په انتظار ناست چې کله سبا شو سحر منزله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو. د صحابه کرامو نه او ته مخاطب کیږي فرمایي تاسو ما ته پته تاسو بیګاړې راټه انتظار وکړو. تاسو انتظار وکړو. تاسو غون پته نه وې په ډېر شوق باندې ناست وې. او زه ذکران علم چې ما سره دایره وه اسنا الله رب العزت ستاسو د شوق ته وګوري او دې عمل ته الله رب د عمل په امت باندې لازم او فرض نه کی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا خشیت ان یكتب علیکم ما سره دایره واسه تاسو باندې دا فرض نشي په دې امت باندې الله رب دا فرض نه کی. دیو جنما چونګه دا نفل عمل لی نو ما هغه پرې خو د جمع سره ځان نه مې وکړ. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غین بعد په زندګۍ کې صحابه کرام په مسجد نبوي کې ځان ځاله تراویح کولې. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې صحابه کرام په ځان تراویح کولې. اکثر با مسجد نبوي کې مختلف ځایونو کې صحابه کرام ولاړو چا بلند تراویح کولې مختصر تراویح پل مطلب دا دی چې په ډېرو ورځو کې قرآن ختمو چا په لږو ورځو کې قرآن ختمو. دا معمول بو ځان ځاله به صحابه کرام ولاړو. څوک په 15 کسان ولاړو څوک په 4 ولاړو څوک په 10 ولاړو. او باقاعده په یو ځای باندې لا صحابه کرام په جوم بیا تراویح نه وکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کې لراغي نو په لوبي کاله وکتل صحابه کرام لګیا دي ځان تراویح کی. صحابه کرام یو ځای کې سبل ځای کې په دویم کال باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې امیر المؤمنین دی او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام متعلق فرمای چې تاسو زما سنت راونی سے او د خلفای راشدین سنت باندې عمل وکړئ. دا حجت او دلیل دی. د صحابي عمل د امت د لپاره حجت او دلیل دی.
دامدا سدي څنګه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دا وی عملی ځکه امت ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل عمل اتباع ښودلې ده او سره د خلفای راشدینو د هغې اتباع ښودلې ده. صحابه کرام ټول په شان د ستورو دي. محترم وارث مې دا کو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لومبي کال باندې صرف لیدل وکړو نظاره وکړه صحابه کرام څه کوي. په دویم کال باندې ټول صحابه کرام راټول کړو او وته مخاطب شو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائی اے مسلمانانو تاسو د یو څو کارونو پابندي شروع کړئ. یو تراوی با جماعت شروع کړئ په یو جماعت باندې چې په جمع باندې په یو جمع باندې ځان ځاله جمع پرېږدئ. دویم عمل یو امام باقی ټول مقتدیان. بل عمل ټول قرآن شریف په دې کې د ختم پابندي شروع کړي. محترم دا خبره زما او تاسو په علم کې به کنینو خبره یاد ساتو. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هر کال حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړو او هر کال به ته قرآن په دور باندې اورو. قرآن به ته اورو الف لام نه شروع کو د والناس پورې ټول قرآن. بیا به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام دا اورو. اول به داغه نه واورېدو د جبرائیل علیہ السلام نه. بیا به حضرت جبرائیل علیہ السلام تبا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اورو. خو په آخري کال باندې جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته دو پیری حضرت جبرائیل علیہ السلام راغی. دو پیری ورته قرآن په دور باندې واورو. بعض روایتو کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو دا ښکاري چې زما د تک وخت نږدې شو. دا دو پیری چې ما قرآن جبرائیل علیہ السلام ته واورو یا ما ته واورو دا دې خبره علامت دي زما تک وخت. محترم وارث مې دا کو چې حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دو فرمایل چې قرآن با په تراویح کې ختم کیږي. دا باقاعده سنت عمل دی. ټول قرآن یو شل لکا تراویح دویم په یو امام پسې او بل با جماعت او ټول رمضان با دا تراویح کیږي. دا نفل دی. الله رب العزت دا په دې امت د پاره نفل ګرځولې دي. نو محترم وارث مې دا کو چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا ارشاد فرمایا بای صحابه کرام په دې باندې اعتراض وکړ سوال وکړ په حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې چې امیر المؤمنین جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم امت پدې باندې نه راجمع کړي چې په جمع باندې شل رکعات تراویح کی د یو امام پسیو کی او د پورونو په ځای باندې په مسجد نبوي کې یا په مساجدو کې وکي با جماعت. بیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مخکې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول هغه تیر شوی دی. هغه دا عمل نه کړی. دا ته عمل څنګه کوي؟ تاسو دا وینا دا حکم څنګه لاگو کوي؟ صحابه کرام موجود دي. لوی صحابه کرام
अशरा मुबशरा के बाद सहाबे कराम मौजूद थी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नूर अकाबिर सहाबे कराम मौजूद थी। फरमाई ए सहाबे कराम तासु सही वाए, तासु सवाल दा पर ज़े बांधे दे, कोज़स्तासु ने यौ तपूस कुम मारे बदागी जवाब राके। द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दवर की तासु सो रोज़े पजामा बांधे तरावी कड़ी दी, वे अमीरुल मुमिनीन दरे रोज़े वी खा वी बस योरों रोज़ इमुंग इंतजार को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राना गए और ब्याह वी बस अबासे इरशाद फरमायो वी फरमाइल ची मात दायर दा असने पता से बांधी अल्लाह रब्बुल इज्जत दारोजी लाजिम ने की फर्ज ने की नुजा माजक जरान लमो ब्या में ददी पदी बांधे हमेशवाले होने के पजामा बांधे तासुल प्रकार ने चूस पलू कूरनु के जान तरावे करे अल्फाज हदीस दादी फरमाई खशीत व युक्तबा अलैकुम मा सरयर दावा असने पता सु बांधी अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजी फर्ज ने की तरावी पता सु बांधी अल्लाह रब्बुल इज्जत फर्ज ने की मा सरदायर अदी वजह नमा सरोरम शपबान तरावो तो जरूर मतम सहाबे कराम दा जवाब वर्क हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो फरमाइल छे जपदी मौका मौजूद माना वेना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना औरेदली हमदा और जब पोशे हमें मा पोए पे संगाओ मुंग औरेदली दा वी कता सुदी यो खबर ता सो चुके कि फरमाई खशीता जमा सरदा यार थी अल्लाह रब्बुल इज्जत पता सुबांदा तरावी फर्ज ने की नु द यार द वजना उस द हुक्म न नाजिलेगी वही नाराजी द अल्लाह रब्बुल इज्जत तरफ जिकम चीजों फर्ज दिया फर्ज दी जिकम नफल कर दी या नफल दी कम वाजिब कर दी या वाजिब दी उस पर शरीयत के नूर सेवा वाले हुक्म वाले नहीं किए दे अगर खत्म शुआ नबी इस्लाम मुंता अमल खोद ले दे जब बांधे मुंता तरावी राकड़ी दी नदी वजना यरा खत्म शविद उस फरज की उम्मत बांध देना लिहाजा उस पे पजामा बांध दे कऊ और अल्हम्दुलिल्लाह दा वक्त नवारा तरदी वक्त पूरे चिकम अहले सुन्नत वल जमात थी तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेना बांधे और तो सहाबे कराम को वेना बांधे कम खलक अमल कौन की दी अल्हम्दुलिल्लाह नंद शल्द का तरावू सरा और ये रमजान की पजामा बांधे दा कई यो अमल खुदा दे सुन्नत अमल देम बदे की बाकायदा तो कुरान खत्म दाजान लियो सुन्नत अमल ले अल्लाह ने मुंह उतार टूल तो बदे के तो शरकत तौफीक रा नसीब की जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो पेरा उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तरागी और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल ए उबय इब्न काब तो मा तो कुरान वावरा मा तो कुरान तो हुआ है सब औरम सहाबी फरमाया उबय इब्न काब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पता सुनाजिल शविली जीता तो संग वावरो जे दाउस दाउर संगा दाउ पखला पता सुनाजिल शविली जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाइल दा अल्लाह रब्बुल तो तरफ न मा तो वही रागले दा चलाल शो उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान वावरा उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस्तरो क्यों कराली पजड़ा शो वेदा अल्लाह रसूला
الله زمانو واغسته زمانو می اغسته دا خبره و فرمایله نبی اسلام تو فرمایل آو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیا قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواورو محترم آغا عمل چکم نپارا وحی رازی آغا عمل چکم صحابہ کرام پا غیبان خوشحالی دل صحابہ کرام معمول اسم پا قرآن تلاوت زیادو رید بے ہمو وی بے ہم تلاوت بے ہم کو خصوصاً پر رمضان کے بیادی دیر جاتے احتمام کو بائی صحابہ کرام با یوش و عروس کی قرآن ختم ہو صحابہ کرام کو بیان دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحبت ناستے کڑے و صحبتی حاصل کڑے ہو پتہ امت دا سی خلق تیر شوی دی چاہوی باقیدہ دا قرآن دا تلاوت دمرا احتمام کڑے چھ عام خوبے کو پر رمضان کی بے یوش دشپی بے زان لے پتہ راہو کہ قرآن ختم ہو پا یوش پکی اور دا روز بے عام دا سی بخبل و معمولاتو کی تلاوت کو یو قرآن بے دا سی ختم ہو منغوم رمضان کی یو قرآن ختم دو تیار نہیں دیر صحت مند خلق دیر نوجوانان بغیر دس عذرنا دا سو مقونا راہ پرار اختیار ہو تختو ادھی قرآن سرمین محبت نشتا دا قرآن تو دردل اللہ دے ہر چاہتا نصیب کی خو پدی باندې خفگان پکار دی چې الله ما ول خپل کلام ته نه ودري اے بزرگ واقعا بتاسو اوریدلی د شپې را پاسي وینځه ولاړه د مونږ کې تهجد کې لګیا او دعاګانې کوي یا الله استاد په هغه محبت واسطی قسمی کہ محبت استا زما سره دی دعا غواړي داس قسمه الله ته دعاګانې کوي دا بزرگ سترګې وغوړې دي دام د الله ډېر لوی بزرگ ولی تیر شوی وتوی د خپل وینځ ته وی چې داسې مو آیا چې ستاسو زما سره کوم محبت داسې مو آیا ودا وته آیا زما چې تاسو سره کوم محبت دی زما چې تاسو سره کوم محبت دی چې تاسو ولاړې هغه ته وینا محبت د رب زما سره دی ځکه ځان ته ودرولې ما نو ما تاسو چکو زه د رب دومره ناپسندیده بندے ما چې رب ما خپل کلام ته نه ودرئ تهجد موقع ماته نه راکئ توفیق نه راکئ موقع خو راکړې ده د وخت را پاسو خو توفیق د 2 رکعاتو د 3 رکعات توفیق نه راکئ دا کمی ما کې رسېږي انسان خپل رب ته خپل ځان ورلند کی خپل گناهونه دي داسې گناهونه دي چې هغه هر انسان ته معلوم دي زما څه ګناه ده ما کې څه عمل داسې دی چې د هغې د وجې نه زه څه کوم زه تهجد نشم کولی د هغې د وجې نه زه د قرآن په تراو کې قرآن اورېدو ته تیار نه یم د هغې د وجې نه زه قرآن راغستو ته ختم ته تیار نه یم چې زه په قرآن تلاوت وکړم زما کم عمل لے کم کوتاہی و کم غفلت تے زما دستر کو غلط استعمال لے دا لاس کو غلط استعمال لے دا خلی غلط استعمال لے دا نور دا صلاحیتون غلط استعمال لے سا عمل دا سی زما دے چاہ گندہ و خراب دے دائی دا وجن اللہ ما زان خپل زان تنو درئی محترم یسو روز شپی پاتی دی لیکن روزی پاتی دی دوی معاشرہ شروع کے دو والدہ
لومبه ختمېدو واله د شمار ګنټې دي په لومبه کې. دا عزم وکړو او دا نیت وکړو چې آینده باقي څومره ورځې چې دي د اوس نه دې ځای نه د سبا نه د اوس نه دا عزم وکړو چې انشاءالله العزیز څومره تراویح پاتې غونډو کې به شرکت کوم او د ختم به په ناظره باندې ځان لم کوشش کوم چې ځان له قرآن ختم کم. د قرآن صرف د المارۍ لپاره نه دی، صرف د قسم لپاره نه دی، دا صرف د ډولۍ کې لور روانه د هغې باندې په سر نیو لپاره ګورې نه دی. بشکه برکات پې په دې قرآن تلاوت پکار دی، په دې ځان پویول پکار دی، په دې عمل پکار دی، دې سره محبت پکار دی. او دا هم محبت دی چې مونږ شل منټو تر راودرې شو دی ولې قرآن پکې ویل کېږي. دا څه محبت دی د قرآن سره. محترمو لږ سوچ وکړو تیر رمضان کې داسې خلک وو چې زمونږ په نن په دې ګرد نوا کې نشته. ابل زما خپل موبایل کې بعض یو څو نمبرې لګې وي په یو څو نمبرې مې ډیلیټ کړئ. ډېر زیات سوچ مې بیا وروسته کوو یو ورځ به داسې راشي زما نمبر به خلک ډیلیټ کړي. ولې زه به نه یم دنیا کې. ما چې کومې نمبرې ډیلیټ کړئ پای کې هغه کسان دنیا کې نن نشته. تیر کال موجود و، سخت کال په رمضان کې نشته، ابل کال موجود و، دا کال نشته. څه پته دی کې مرګ په دې نه دی زه بوډا کېږم او د 80 کالو پس په مرګ راځي، ځوانۍ کې راتلی شي، په 30 کاله او په 40 کاله کې راتلی شي. هغې لپاره خو د وخت قید نشته، صرف مقرر وخت برابر شي بس بیا مرګ دی. محترم آخرت چې نن غواړي چې زه د الله په دربار کې ودرېدی، د الله کلام ته ودرېدی، وامورېدی، غوږونه یې کار نه کوي، قرآن نشي اورېدی، خپې کار نه کوي، ودرېدی ورته نشي. د دې نه عبرت وارې څوک د عذر د وجې نه الله د هغوی قبلوي اوسه، دا نه چې نه به یې قبلوي. څوک غریبان په ناسته کوي، څوک په کرسۍ کې کوي، څوک څنګه کوي، څوک څنګه کوي، څوک د سره اوري نه هسې ورته ولاړ وي. خو د زړه دا تمنا یې ده په بوډاتوب کې 80 کاله کې بابا ودرېدی شي، زما ځوان د 20 کالو د 30 کالو د 50 کالو هغه قرآن ته نشي ودرېدی. به موږ رب له څنګه مخامخ کېږو، رب ته مخامخ کېږو، څه جواب به ورکوو. زما صرف او صرف دا یو خبره ټولو په خدمت کې دا درخواست دی، زنانه دي د قرآن د تلاوت اهتمام شروع کړي. څومره ورځې پاتې دي په دې کې د قرآن انتهایی اهتمام شروع کړي. که زیات نشي کولی د ورځې چې څومره کوي شي تلاوت دومره د کوي تلاوت. شیخ زکریا رحمه الله واقعا تاسو بار بار به اورېدلي وي زمونږ د کور زنانه د کور د کارونو سره سره د ورځې 3 سپارې د قرآن تلاوت خامخا کوي. مونږ زنانه پرې نارینه څومره کوو، هر سړی خپل ګریوان کې سوچ وکړي. او اکثر الله پاک فرصت راکړي دی، اکثر نوکر پیشه یا مزدورکار خلک هغه وزګار کور کې ناست دي، نه کوي کار. دا د عبادت میاشت مونږ ته مزدوري پرېږدو چې عبادت خو پکې وکړو که نه. مزدوري پرېښوده، مزدوري مو کمه کړه، ټیم مو لږ د مزدورۍ لپاره، او عبادت هم پکې ونه کړو. غون په غفلت کې تیر شي، څه په تاش کې، څه په لډو کې، څه په خوب کې، څه په لوبو ټوبو کې، څه په ډرامو ګټو کې، څه په دکان بازار ته په تګ راتګ کې، څه په سوداګانو کې. دا تیر شي یقینا ډېر غټ نقصان دی. الله رب العزت دې موږ تاسو ته د ټولو نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي، او دا کوم نیک اعمال چې موږ کوو الله رب العزت دې خپل دربار یا عالیت کې قبول او منظور کړي. دعا وکړئ اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. رب زموږ ګناهونه معاف کړي، رب د ټول امت محمدي ګناهونه معاف کړي. رب مونږ ټول خطاکار او سیاکار او ګناهګار یو، رب زموږ ګناهونه معاف کړي، خطاګانې مو معاف کړي. د دې امت رب څومره مسلمانان وفات شوي دي
خصوصا د حضرت آدم علیه السلام نه واره اوس پورې څومره مسلمانان وفات شوي رب ټول مغفرت نصیب کړي کم مسلمانان په دې بیماری باندې وفات شوي دي رب دوی د شهادت مقام او مرتبه نصیب کړي څومره مسلمانان بیماران دي رب صحت کامله عاجله مستمره دائمه نصیب کړي رب څومره مسلمانان قرضدار دي قرضونو بندوبس وکړي رب څومره مسلمانان حاجتمند دي رب حاجتونه تا ته معلوم دي رب حاجتونه پوره کړي رب اچھا کورن ندی آباد کورن آباد کی ربا چا رشتی ندی شوی د عزت او د حلال رشتی او خپل رشتی نصیب کی ربا چا کاروبارونه نشتا حلال کاروبارونه نصیب کی حلال مال زموږ ټولو نصیب کی د حرام نه مو ساتي د عزت زندگی مو نصیب کی د عزت مرګ مو نصیب کی د بیزته د جن مو ساتي د بیزته د مرګ مو ساتي رب د خپل قهر او د غضب نه مو ساتي رب د رمضان مبارک کل میاشتا عبادت رب نفل رب ته فرض باندې بدله فرض پاو یا فرض باندې بدله ربا د دې میاشت قدر را نصیب کی رب د دې میاشت قدر را نصیب کی په دې میاشت کې د خپل عبادتونو قبول شوی عبادتونو توفیق را نصیب کی رب د قران دا ختم کیږي رب دې کې مونږ ته ودرېدو توفیق را نصیب کی رب د کم عملونو د وجنه مونږ قران ته ودرېدو ته تیار نه یو رب دا غبد عملونو زموږ معاف کی داغینه مونږ واړې داغینه مونږ رب ته بچ کی رب د شیطان د ټولو وسوسونه ټولو جاهلونو مونږ محفوظ کی رب د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس اب کوثر مناسب کی خپل رضا خپل دیدار مناسب کی وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.